رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم اوریدونکو منګه نورانی قاعده په اسانه طریقه د تجوید مطابق د عوام ورونو لپاره شروع کړي وا. تختی نمبر 1 مفردات اغا سرتا رسیدلې ده. دا به دویمه تخته وایو که زمونږه نور درسونه څوک هم اوریدل غواړي یا د لومبني درسونه اوریدل غواړي زمونږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکان هغه دباو کې چې تاسو ته زمونږه نوي درسونه درځي او دا غرانګي دا سبقونه درسونه به تاسو ته د فیسبوک په پاڼه باندې هم ملاويږي. نننې سبق هغه زمونږه دی تختی نمبر 2 مرکبات. ها مرکباتو کې لومبني حرف دی الف. الف لکه څنګه چې مونږه په تختی نمبر 1 کې ویلیو چې الف ویل داوم خطا دي، الف ویل داوم خطا دي او الف ویل داوم خطا دي، بلکې صحیح تلفظ دی الف. الف کې فا راغلی دا دا مې تاسو ته لومبني درس کې ویلو. برني دواړه غاښونه چې کله د لاندې شونډې د لمدې حصې سره ولګي د دې نفع ادا کیږي. دا برني دوه غاښونه دي. دا د لاندې شونډې لمده حصه ده. دا غاښونه چې په دې حصه باندې کېږي نو د دې نه با فا ادا شي. دا شو الف. ورپسې لام الف. ګوره لام الف د جبه سر او مخامخ اړخ. دا د جبه سر دی او دا مخامخ اړخ دی. یو خدا اړخ دی دانا دا مخامخ اړخ. دا چې کله برانو سرور غاخونو ثنایا رباعی انیاب او ضواحک په ویخونو کې ولګي. دا ثنایا دا رباعی دا انیاب او دا ضواحک کله چې د دې په ویخونو کې ولګي نو د دینا لام ادا کیږي. نو دا دی لام الف. ورپسې لام الف. د دواړه یو شان ادا کیږي او په لیکلو کې مختلف راغلي دي او مختلف لیکلو کې شکلونه مختلف دي. ورپسې با الف. ګوره با الف د دوړو شوندو لمدې حصے چې کړه یو بل سره په سختۍ سره ولګي نو د دینا با ادا کیږي. کله چې د دوړو شوندو لمدې حصے یو خو چې حصے دي دا دغه نه میم ادا کیږي نو د دینا با ادا کیږي. ورپسې لام الف. ورپسې لام بیا ورپسې لام الف. بیا ورپسې بل حرف لام جیم. ګوره د لام مخرج تاسو ویلې دي د جبه مینس چې کله پر سخت الو سره په سختۍ سره ولګي نو د دینا جیم ادا کیږي او دا غرانګي د دینا نور دو حروف ادا کیږي چې پاره کې یو حرف دی شین او بل حرف دی یا. ورپسې بیا لام الف. ورپسې با لام با با لام با. داو استاسو نننې سبق وما علينا الا البلاغ المبين.